واس خټک تحصیلدار علیزی لور کوم زه والدون ته دا پیغام ورکوم چې پولیو چې د پولیو قطرې دا دومره ضروری دي ابدا هغه چې وسی منصوبه تامین چلیدو خو هغه اوس د خصوصي ګورنمنت خصوصي مهم شروع کړی دی چې د پولیو قطرې هر ماشوم خولې ته لاړې شي ځکه چې پولیو یو داسې بیماری ده جانلیوا بیماری ده او په د ملک کې او په د زنا ضلعو کې زنا حصو کې د پولیو کیسز راووتل د هغې په وجه سره ډېر ماشومان معذوري شو نو زه والدینو ته ډېر پرزور دا پیغام ورکوم چې خپل ماشومان پولیو د قطرو دپاره د پولیو مهم په دوران کې حاضر کو او چې یو ماشوم هم د پولیو د قطرو نه پاتې نشي ځکه چې دا زموږ قومي فریضه دی او زموږ دیني فریضه دی علما کرام په دې باندې بار بار دغه کړي بیانونه راغلي چې پولیو قطرې د هر قسم د مضر صحت دغه نه پاک دي دا پاکې قطرې دي دا انساني صحت خصوصا بچو دپاره ډېرې لازمي دي نو زه یو ځل بیا دا پیغام دوهراو کوم چې د پولیو قطرې د کورمې ضلعې د هر ماشوم د خولې ته ورسي که ونه رسي نو دا به د هغه مور پلار بدبختي وي بیا به د دې ضلعې بدبختي وي اوسه پورې خو دا کورمې ضلع د پولیو د وایرس نه بچ یو قسم نشاندهي نه دی شوی چې موږ عهد وکړو چې دا شی برقرار پاتې شي او د پولیو نه د موږ ضلع پاکه پاتې شي امید دی چې زما پیغام به چې څومره والدین دي هغو ته ورسي او به پې منون عمل وکړي چې کله تاسو ته د پولیو ټیم درشي نو د پولیو ټیم سره هر قسم مرسته تعاون کوئ چې پولیو ټیم اکثر دا ګیله کوي چې موږ سره د محلې والا والدین تعاون نه کوي نو د محلې د مشرانو د والدینو تعاون د پولیو ټیم سره ډېر ضروری دی زه امید کوم چې آینده به داسې قسم ګیله بیا نه راځي او د پولیو ټیم سره به تاسو هر قسم